حضور پاک فرمایي چې د جمعې پر ورځ څوک د دې سورت کهف تلاوت کوي د جمعې پر ورځ دله به خدای په دنیا کې یو رڼا پیدا کړي. د دې سورت فضیلت دا دی په مسلم شریف کې او په ابو داود شریف کې یو حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د دې سورت لومبي لس آیتونه یاد کړي لومبي لاس نو پروردګار به دله یو رڼا پیدا کړي او د دجال د فتنې نه به خدای محفوظ ساتي. د دجال هغه فتنه ده چې حضور پاک فرمایي ما من نبی الا قد انذر قومه یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې خپل قوم یې نه یارولی د چا نه من المسیح الدجال د مسیح الدجال نه بچې که نه فوټو نو باسې خبر هسې بندوی وازو د مسیح الدجال نه یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې خپل قوم یې نه یارولی. حضور پاک فرمایي بی یو پیغمبر داسې خبره نه ده کړې کم چې درته زه وایم دا نه دي ویلې او هغه دا دي چې دی به په یوه سترګه ړوند دی چې دا مه کوه خبه نه شي هسې اواز بندوه په سترګه ښې سترګه به ړوند دی دا وایي بل پیغمبر یې نښه نه ده او زه درته دا نښه ښیم. نو دا لس آیتونه چې څوک یاد کړي دومره زیات شی نه دی نو خدای به یې د دغې فتنې نه محفوظ وساتي. یوه بل یو حدیث پاک کې راځي حضور پاک فرمایي چې د جمعې په ورځ څوک د دې سورت کهف تلاوت کوي د جمعې په ورځ دله به خدای په دنیا کې یو رڼا پیدا کړي. هغه رڼا د زړه د هدایت رڼا ده او د قیامت په ورځ به دله خدای یو نور پیدا کړي او په خپله حضور پاک فرمایي هغه نور رڼا به د ځمکې نه د اسمانه پورې داسې نور به خدای پیدا کړي او د دجال د فتنې نه به هم خدای وساتي. او بل عجیبه نکته ده وایي د تېرې جمعې نه د دغې جمعې پورې ګناهونه به مو د خدای معاف کړي. او فرمایي حضور پاک وایي د اتو ورځو د هرې ورځې د فتنې نه به خدای پاک وساتي. فتنه یو عام لفظ د مصیبت شو عذاب شو بیماری شوه د بچي فتنه د مال فتنه د عزت فتنه د دې نه به خدای محفوظ وساتي. نو ټول مسلمانان د دې صورت تلاوت د جمعې په ورځ کوئ د جمعې په ورځ د دې تلاوت دا ثابت شو.